الله الرحمن الرحيم. باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وصل وسلم عليه. دا سو ابواب را روان دي نهایت آسان دي او چونکه کتاب الصلاة نو دا هغه مسائل دي چې موږ او تاسو د فقه په کتابونو کې د فقهاو په تصریحاتو کې اوریدلي. نو اوله دا ده چې عمل کثیر غرض او مقصد او هدف د امام بخاری دا رحمت الله علیه چې عمل کثیر په مانځه کې مفسد د المانځه ده. عمل کثیر مفسد صلات ده او عمل قلیل مفسد صلات نه ده. په عمل قلیل باندې المونځ نه فاسدېږي او په کثیر فاسدېږي. او موږ تاسو په دې فقه په کتابونو کې دا وایي چې عمل کثیر یو تعریف دا ده چې کم سے کم هغه د پر دواړه لاسونه استعمال شي. نو دا مفسد للصلات ده. دویمه دا ده چې یو لاس استعمالېږي دا عمل قلیل او دې سره فساد د المانځه نه راځي. که چېرته په عین المانځه کې یو سړی دا یو لاس دې نه بعد چې وضع کړې ده تحریمه شوې ده ټوپۍ سموي رومال سموي کپړې سموي یا مثلا دا د بدن یو ځای ډېر زیات خاروخو کې مخلص نه ګرای دې سره فساد د المانځه نه راځي. استعانت الید د خپل لاس نه امداد اخیستل په عین المانځه کې اذا کان من امر الصلاه چې په عین المانځه کې وي دا مفسد صلات نه ده او عمل قلیل ده. وقال ابن عباس رضي الله عنه يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء من جسده ما شاء بدن کم حصہ خارخ ہوگی درد ہوگی یا ووضع ابو اسحاق قلم سوتو فی الصلاة. ابو اسحاق وی د ټوپۍ ولوي د په یو لاس راوچا تکړه بیرته په سر کړ ورفعها ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسعه الايسر. ګوره دا خیر لاس د چپ لاس په دې مړون باندې خو لیکن د دې باوجود الا يحك جلد او يسلع ثوب کچې د بدن کمزې خارخو کې سره د دې چلاس په بل لاسي خیر یا کپڑے سمولي بالکل دا جایز دی وو کې علي صاحب کړی دی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الى اخره عن مريم مولى ابن عباس انه اخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه انه بات عند ميمونه ام المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته. معنی چې دا روایت مکرر ده دا دیار لسم زل د چرازیه. قال فاضطجعت على عود الوسادة وطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل وقبله بقليل او بعده بقليل ثم استيقظ یا د نصف الليل لږ پټه مخکې یا نصف الليل لږ پټه وروسته. ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ 10 الآيات خواتيم سورة آل عمران ان في خلق السماوات مخکدات تیر دل. ثم قام إلى شم معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنعت ثم ذهبت فقلت إلى جنبي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وګوره ترجمه الباب سره مناسبت بده غذا کراره جو حضور پاک په عین المانځه کې په لاس باندې زما الله شاته راته او ګوزې د غوګونی ولې مو خیر طرف ته راته هغه د حضور خپل لاس په عین المانځه کې استعمال کړی دا ودا عملی قلیل ده. وأخذ بأذنه اليمنى يغسلها بيده فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم انصرف اته رکعتين نفل وکړو درې رکعتين وتر. وقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج وصلى الصبح. باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. غرض د امام بخاری دارا چې کلام مفسد صلات ده او کلام تکلم بکلام الناس ممنوع فی الصلاة مفسد للصلاة. ځکه چې الله تبارک وتعالی موږ ته قرآن کې په وخت المانځه کې حکم به سکوت کړی ده. وقوموا لله قانتین. د قانت ته معناګانې دي. یو معنا د قانتین مفسرین کې ساکتین. نو چې موږ ته ساکت ویلي دي خو بیا به خبرې نه کوو کنه نو خبرې ممنوعې دي او مفسد للصلاة دي. وفيه قال حدثنا ابن نمير الى اخره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاه فيرد علينا فلما رجعنا فعين المانځه کې یو زمانہ و چې تر څه حد پورې خبرې جایز وي. 100 رکعات شوي دي. السلام علیکم وعلیکم السلام
وی چې موږ حبشې ته لاړو بیرته واپس راغلو حضور په لمانځه چې ما سلام واچه جواب یې رانه کړ بیا نو زړه کې لږ خفه شوم چې خدای خیر بیا راته حضور ویلی چې تاسو نه پس ان الله یحدث من امره ما شاء الله پاک نوی نوی احکام را لیږي او ستاسو په عدم موجودګۍ کې چې حبشه کې یو حکم دا راغی چې په لمانځه کې خبرې باندې دی او جواب سلام خو تکلم بکلام الناس کې راځي کنه سلام او جواب سلام دا دواړه تکلم بکلام الناس کې راځي ولم يرد علينا وقال ان في الصلاه شغلا ان فی الصلاه شغلا فالمانځه کې د تکلم بکلام الناس نه علاوه شغلا سړی مشغولي اذکار وی ثنا وی الحمدلله وی قرائت وی تسبیح وی تحمید وی تکبیر وی ودا شغل د کنه نو سړی نوز غریږي چې تکلم بکلام الناس وږي وفي قال حدثنا ابن نمير بن اخر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وفي قال حدثنا ابراهيم بن موسى الى اخر عن عمرو بن الشيباني قال لي زيد بن ارقم ان في كنا لم نتكلم بالصلاه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم احدنا صاحبه بحاله حتى یو سړی براغه د خپل یو ضرورت تپوس الکه د موټر سایکل چا بیانې د چیرته یې مثلا هغه سوارلې د چیرته ودرولې ده نو د ورته جواب قدر ورکاو دا جایز حتی نزلت حافظوا على الصلاه والصلاه وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت ساکتين نو هغه نه بعد هغه د حاجت خبره سلام جواب سلام سوره قدمون شوي څو پاتې دا ټوله لړې بند شوه مقصد او هدف د امام بخاری رحمت الله علیه دارا چې دلته اوس ترجمه کې تسبیح او حمد ذکر چې په مانځه کې تسبیح سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلى او د حمد تذکرہ د والحمد الحمدلله رب العالمین دا په مانځه کې دې څه مطلب دا حدیث کې بلاندې صرف د تسبیح ذکر راشي او حمد ور باندې قیاس ده بیا او ترجمه کې تسبیح حمد دواړه راغلي ده کله چې امام پسې ولاړ دی جمع مانځه کې امام نه څه خطا وشي المنص ساوشي موږ تاسو غوڅوي التحیاتو الحمد کله چې امام سهو شي خطا شي او د پس شاته مقتدیان نارینه او زنانه ولاړی مثلا وسو زنانه او ودردل منه دي نو مقتدیان به څه وایي تنبیه چې امام ته ورکوي او فتح ورکوي سبحان الله نو امام پوه شي په خپله چې مانه څه غلطي وشوه معنا دا ده چې ما ته قاعده پکار ده زه به قیام ته لاړم یا ما مثلا در په اول رکعت باندې قاعده وکړه مقتدیان ورته وایي سبحان الله الحمدلله د سړو دپاره دا وینا ده چې امام ته تنبیه ورکوي امام په خپله خطا باندې پوهوي او امام ته فتح ورکوي نو سبحان الله والحمدلله سره او چې کومې زنانه دي چونکې د هغې اواز ستر ده هغې سبحان الله الحمدلله په زوره نشي ویلی شاته ولاړې دي چې وایي په زوره به وایي او اواز یې ستر ده نو هغې به تصفیق وکړي تصفیق خو موږ تاسو چاپ ورته وایي دا خلک چې را چاپ کړي وایي خو دا مطلب نه ده تصفیق دې ته ویلی کېږي چاپ په صورت به بدل چا کې چې شریعت کې ممنوع دي دې ته قومیلو او عمل هم ویلی شوی ده داسې به نه کوي ښځې چې امام ته تنبیه ورکړي فتح ورکړي بلکې د ښی لاس زهر او د چپ لاس بطن داسې د ښي لاس دا زهر شو کنه او د چپ لاس دا بطن شو باطن نو د ښی ظاهر او د چپ باطن به دغه شان د دې ته تصفیق وایي نو زنانه به سبحان الله الحمدلله نو امام ته چې فتح او تنبیه ورکوي هغه به تصفیق کوي نو انما التسبیح للرجال والتصفیق للنساء وفي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة الى اخر سهل بن سعد رضي الله عنه قال خرج دا روایت وزلی تیر د دریم ځل د چراغ خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف وحالت الصلاة فجاء بلال ابا بكر فقال حبس النبي صلى الله عليه وسلم فتعم الناس قال نعم شئتم محبوب تلو دی او قبیله روغه کوله دل مانزر ټیم شو دلته حضرت بلال ماغه تویل ابو بکر صدیق رضی الله عنه تاسو جمع راکوي حضور نشته وی ولې نو چې کله ودره دلته حضور را ورسېد جمع ولاړه ورکات نه وشوي بس حضور صفونو کې ځان ته لار پیدا کړو صف ته ځان ورسو دغه سبحان الله غیبات سړی او تصفیق وکړ نو بیا ابو بکر شاته شو رسول الله مخه ته شو جمع خو ورکړه د جمع نه بعد ابو بکر ته ویل رستو شیخ ولاړ به وي قربان چې د دوارو جهانو سردار وي دی ابو قحافه زوی کې دا جرأت شته چې دا په مصلی باندې ودرېږي
بیا سړو ته ویل چې تاسو ولې تصفیق وکړه تصفیق خو د ښځو کار ده تاسو دپاره چې تاسو ابوبکر ته تنبیه ورکوله چې وروستو شه نبي پاک راغی خو سبحان الله الحمدلله مو ویل اوس خو پوه شو په دې باندې دا درېیم ځل ده چې دا روایت راځي فقام قياما الصلاة فتقدم أبو بكر فصلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بالسجود يشق عشقا حتى قام بالصف الأول وأخذ الناس بالتصفيق. شروع شو دا صحابه چې تصفیق کو چې ابوبکر ته تنبیه ورکړل. فقال سهل هل تدرون ما التصفيق هو التصفيق وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت بالصلاة فلما أكثروا التفت. هر کله چې تصفیق ډیر شو نو ابوبکر پوه شو چې څه شته یعنی حضور راغی بیا شاته شو قهقرا په شا باندې راغی. حضور ته اشاره هم داسې وکړه چې ودرېږه خو ابوبکر ونه درېد شاته شو ځکه چې لارکات نه و شوی که نه. قهقرا په شا باندې تک په شا ولې لاړ چې انصراف او انحراف عن القبله را نشي که مخکې اړولی وی خو انصراف عن القبله راته بیا فساد راته. باب من سمى قائما او سلم بالصلاه على غير مواجهه وهو لا يعلم. ګوره مولانا صاحب من سمى قوما او سلم في الصلاه على غير مواجهه وهو لا يعلم معنا دا ده چې څوک سلام واچي په لمانځه کې یا د یو قوم نوم والي او على غير مواجهه في وهو لا يعلم او دلته چې دی دا نه چاته چې سلام اچولی دا هغه مسلم علیه هغه د مسلم د سلام نه خبر نه ده نو د دې څه حکم ده سلام دی واچو چې چا واچو مسلم شو په یو کس واچو په قوم واچو په یو جماعت په یو دسته واچو چې بچای واچو که یوی مسلم علیه کډيري مسلم علیهم او مسلم سلام اچولو نه بعد مسلم علیه یا مسلم علیهم پوی نشو چې په موږ چا سلام واچو نو د دې څه حکم ده لاندې ګوري وای. وبه قال حدثنا عمرو بن عيسى الى اخره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول التحيه في الصلاه ونصلي وسلم بعضنا على بعض فسمعه من قول اللهم من قول السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على ابي بكر السلام على عمر وبعض فسمعه رسول الله فقول التحيه لله فقال قل والتحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فانكم اذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد. بس نو چې تاسو دا وویل چې څومره د خدای بندگان دي صالحین که په اسمانو کې فرشتي دي که په ځمکه کې مسلمانان دي ټول تاسو سلام برسي کاغي د دې علم ویو کني نو مخیشته کني اخیشته. باب التصديق للنساء. غرض د امام بخاری تایید د جمهور او رد په مالکیانو باندې. مالکیان وی کچې ته سړی امام ته تنبیه ورکړي او هغه خبري فتوا ورکړي نو تصفیق ورته روا ده نو امام بخاری په مالکیانو رد وکړي او د جمهور مذهب چې انما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء د دې تایید وکړي. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله الى اخره عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التصديق للنساء والتصديق للرجال. وبه قال حدثنا يحيى الى اخره عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التصديق للرجال والتصديق للنساء. باب من بدا القهقرة في صلاته وتقدم. امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کوي باب د هغه چا په حق کې چې د امام ده او په عین المانځه کې شاته راغی قهقرا په شا لاړ شي او سینه او مخ د قبلې نه وانړی یا په محراب کې د یو قدم مخې ته شي آیا دا شاته یو قدم دوه راتلل قهقرا چې انصراف او انحراف د قبلې نه پکې نه او یا یو قدم دوه قدمه مخې ته تلل په دې باندې فساد د المانځه راځي کنه راځي وینا په دې سره فساد د المانځه لکه رسول الله مبارک په صلات کسوف کې یو ځلی مخې ته شو چې ویل جنت کې مې وکړو د انګورو ونه ما وی وښکاله راو شو او بیا شاته شو وی دا جهنم مې ولیده دا متمثل شو د قبلې په دیوال نو ما وی چې د حرارت ماته تکلیف نه رسي نو ګوره قهقرا دوه قدمه شاته شوی ده او تقدمه دوه قدمه مخکې شوی ده دوه قدمه او د ضرورت په وخت کې دریو پورې دا مفسد صلات نه دی او چې دینه زیات شي بیا مفسد صلات عند الاحناف شوافی حنابلة دیر سلویخ قدم مخی تزاقو چه انصراف و انحراف عن القبله را نشی وی خیر دل. رواه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ګوره دې کې به د یوې خبرې خیال ساتو که تقدم ده که تاخر د قهقرا
چې سینا دې لقبلین ونه ګرځي انحراف را نشي انصراف را نشي که انصراف او انحراف په تقدم او قهقرا کې راغی بیا به فساد المنظر زیاله بس قال حدثنا بشر بن محمد العاقل قال الزهري وقال انس بن مالك ان المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين وابو بكر يصلي فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم. دا د مرض وفات واقعه و تیر شو کنه چې حضور د وفات په ورځ د سحر په جمع کې پرده د عائشه ابي د کمرې د کړکۍ نه لری کړو سر مبارک داسې وست واخو صحابه ولید ځکه التفات به موقع العینان خو جایز ده یو د مری خوشاله شو پتانونه په منځ کې وهل ابو بکر پوښ چې ګوند حضور راوځي بیرته حضور پاک داسې مسکه شو الله سي ورته داسې کو پرده جوړنده واغه د قتل چې ونه به موقع العینین او تاسو ویلی چې دا مباح دی فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فكشف ستره عائشة فنظر إليهم وهم سرهم وتبسم يقام ونكسر أبو بكر على عقبه. مرض وفات کې تیر ده کنه ابو بکر وای چې ګوند حضور مبارک راوځي یعنی مسلمانان قریب او چې المنځ فاسد شوی وای فرحم بن نبی یعنی داسې یو حرکت د مسلمانانو نه خندا یا خوشحالي یا انصراف یا انحراف موجود شوی وای چې د نبی پاک په خوشحالي کې چې المنځ د فاسد شوی پرده راځو په همد قورز بیا د صاحب په ټیم کې محبوب دنیا نه وصال وشول مولانا سے مبارک دا ډیر خطرناک روایت په اعتبار د عاقبت او د انجام چې موږ د دې نه عبرت لګوندېوالو امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي چې کله یو امور یو بچی ته आवाज ورکی او د په مانځ باندې ولاړی آیا د المن پورا کول ضروری دي او که جواب ورکول ضروری دي عام علما خدا وي کوم فرض او نمونځ دی پورا کی بیا دی ورشي او د امام بخاری رائے دارا که فرضی که نفلی که واجبی که سنتی چې مور متواتر ورته आवाज کې معلومی کې دا چې د مور په تکلیف کې دا په مصیبت کې دا په ضروری خبره ده وې د دالمون مات کی او لال دي چې خپل مور هغه د حکم اجابت کوي چې هغه څو ورته امر کړی دا هغه ته دی ورشي دالمون د فاسد کی نو فلهذا د مور هغه اطاعت منل په باندې ضروری دي نو امام بخاری وی په کار دا چې جواب ورکي دا د جریج واقعیه ده جریج په بنی اسرائیل کې لکه د دوه کسان په اول پیریډ کې بیا ودري دا وګوره دا چې دا کتاب ځان ته ودرولې هغه ته کې ازما ولا کټ دا غو تراوړي ازما ولا کټ نو ولا دا شاته خوځښت کنه چمن کې دلته د دارالحدیث کې شاته واچو چې غریب دا تکلیفي کې دیوال باندې سری خیره تانه الله ته پوس کې سنا ولا چې خېبینه چې بالغ نشته لاندې فوم نشته او ته غم نه کې دیتا به ان شاء الله آینده لپاره بس کال خډره کبیره ګناکاری داود وکړه باید آینده یو متکا غبار نه راځي عربي متکه دا وی چې دیوال باندې سړی سر دین او توس په دې معنی نه پټیږي چې دا ماته دا کتاب درولای را بچي یاد سات زما نظر کم د خو بیا بس کمرې خېدي کار کوي د دفتر کې تاسو ویني و دا نو امام بخاری وایي چې جریج مور و جریج ګوره مستجاب الدعوت ولیو یو جونګړې واقع کې بناسو خلوت کې یو ځل ورته یا جریج دی وی اللهم امي وصلاتي یا الله ولا په مانځي مامور درې आवाज یې وکړ ور امام بخاری وایي چې مصیبت به او څه مساله به او څه ضرورت به چې لګاتل درې आवाज کې همات کده مونږ ک فرض ک واجب ک سنت زمام دار آیت اگر که زمونږ د فقها او رائے دار کنه کلمات دي کې ک فرض مونږ دي پورا کوي جماعت دي قضا دي راوړي اغه نو پوښ چې دا ګوند ناس د ذکر فکر کوي او مراقبه او ماته आवाज نه راکړي وای الله تعالی دې تر هغه تانه مړ کوي چې ستا سترګې په یو بدنامي رنډي زناکار خزنه لګیدلې دا څومره سخته خیره ده مستجاب الدعاء والده مستجاب الدعاء چې یو دعایم نه رد کړه با چې سلام وسره ورغه خو به دوکانی توي شوی و خیره خو شوی و دلته و زنانه و دیاغه خېټه و بچای پیدا چاوته چې ته خو واده شوی نه یا واده خاوند کور ګرشته دواړه قول راغلی دا بچای بس هغه ورته وی دا خلوت خانه کې چې دا پیر صاحب ناس دا غره سره دا حرکت کړي بس دا چې ورته ویل نو خلک خو اکثره وګونه ایسترګي او تحقیق نور خو نه رامنډ کړي خلوت خانه ورته ورانه کړو سړی وغرب او خپونه راخ کروان
جوړه جوړتول چې اخر زما جرم زما ګناه زما خطا څه د ما خو پوي کوي کنه وای ښا یو طرف ته ځان نه پیر جوړ کړو بل طرف ته زناګانې کوي وینو دا ګوره خو رانډي و مور ویلو چې سترګې په رانډي لګېدلې نه ولګېږي خیرت دومره زر څنګه چې خیره قبليږي داسې دوام قبلي هغه ویل تاسو سره څه ثبوت د چې ما زنا کړې وې دا خزر هغه سړی نشته او بچي مونږ تاسو کا غوي چې دا پیر سره وې بچي څه وې ځا ماشوم راولي یا خزم راولي ځوانانو نه پر خو دراخته یو وهي بوډاګانو ورته چې پرې دی لګ موقع ورکې د صفای جړې څه وای نو چې ماشوم راوړ داسې پر غوته یا د امسا بڅوګه پرې خېټه کې وه وې من ابو کا یا بوس بوس دی هغه په جبه باندې بچی ته وای یا بچي وای پلار دې څوک ده یا ماشوم بوس یا ماشوم وای پلار دې څوک ده هغه ورته زما پلار پلان کې شپون کې اوس دا لیکلي دي تاریخ کتابونو چې د دې خزي خاون واته کاله سفر کې خزه خو ناقص العقل ده بس خواهشات غالب شوی دي یو ورځ شپون کې د جګړې بيزي چرای هغه راوسته دا واغنه غین خپل خواهش پوره کړی دا اقراعین دا حمل اخیست خلک حیران شو چې دا اول ورځ ماشوم خبره تاسو ویلي کنه څلور ماشومانو په ماشوم توپ کې خبرې کړې دي هغه زمانہ کې چې هغه کې ماشومان عام خبرې نشي کولای یو پکې صاحب جوړای دا علما چې موږ ته بیانې په منبرونو باندې چې جوړای واقعي بخاری کې راوړل تاسو ګورئ کتاب الصلات دا مثلا دا زمونږ واستاسو اول جلد د 300 صفحه ده او اخیری باب د 300 صفحه کې د جوړای واقعي دا تفصیل سره ذکر دا څلور ماشومانو کې یو ده یو حضرت عیسی علی السلام ده یو صاحب یوسف هغه ماشوم چې د یوسف علی السلام د پاره شهادت وکړه او څلورم دغه بنی اسرائیل کې یو خزه او ماشوم غي کې نیول او سینې ته اچول او روانه و یو ډېر لوی ذات ظالم او بادشاہ او کا تیر شو پشانو شوکت نو ویل خدای زما زویم دغه سي کې هغه سینه پرې پر وی الله ما داسې مکی بیا یو غریب او فقیر او مسکین او بدحاله تیر شو نو د امور ویل چې الله زما بچی داسې مکی دا څوره بدحاله او فقیر بیا دا بچی سینه پرې پر وی یا الله ما دې اق سړی پشان دګ نو دا څلورو ماشومانو په ماشومتوب کې خبرې کړې دا ګوره دلته د حضرت جوړج کرامت او بعض خلک چې وایي چې کرامت دی ولی په اختیار کې یو استدلال کې د جوړج واقعي پیش کړي الان کې کرامت یو عزت د متبع سنت ته الله ور کوي واقع او اختیار دی الله د ظاهری د متبع سنت بلاس دی هغه عزت قرباني ښکار وایا وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة إلى أخيه قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادت امرأة ابنها وهو في صومعته هغه په خپل خلوت خانه کې ناست لکه خانقاه کې قال اللهم أمي وصلاتي فقالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي خدای هلته ممور आवाज کې وز په مانځه ولاړې مل قالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر وای خدای جوړیش تر هغه مړ مکه چې د سترګې په میامیس په زناکار او بدکار او رانډیو خزو نه لګېدلی وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعد غنما فولدت فقيل لها ممن هذا دا زنانه واقع بم غړي بيزي چرول کله کله به د صومعي خواته راتلو د پیر صاحب نه به دعا اخیسته قالت من جريج نظر عند صومعته قال جريج أن هذه التي تزعمون ولدها دی وهلو نه بعد چې خي وهله د خاطکای ورته ورانه کړي دوته ویلي خاغه ماشوم تاسو راولي چې د خزنه پیدا او خزه وای چې دا د پیر صاحب نه دا غیر واستقال یا بوس یا بچي یا بوس یا ماشومه من ابو کوه پلار د څو د قال راعي الغنم زما مورم غړي چرولې و بل ګډبان سره مولانا صاحب کې اوسړې پزمکه باندې ولاړی خاورې شګي او هغه شګه بازي کته سو خیال کړي تیرای او په عین المانځه کې چې به کم زیاده سجده لګي ال د شګه د شګه تیره ده نو کچې ته یو یا دو ځله دلته یو ځل راځي ترمذی کې ور سره حاشیه باندې راځي مرتين یو یا دو ځله د لاس داسي کی دا د سجدي زې پاک کې چې دا شګه لري شي ز سجده او کوم ټنډه به زخمی نشي دا عمل قلیل له مفسد له صلات نه هو کدرې واري وک به عمل کثیر مفسد له صلات وبه قال حدثنا ابو نعيم الله قال حدثني معيقب الى اميق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد چې زي برابرۍ د سجدې لپاره و ان كنت فاعلا
که خامخا دا کار کیف واحدتن او ترمذی کې ورته راغلی او اثنین والا فزر یو یا دوه ځلې دا ځای پاکولی شي. مولانا صاحب زمونږ مذهب دار که موسم د ګرمۍ ده یا د یخنۍ ده او ته په ځمکه باندې ولاړې صوب دوه قسمه ده، یو ته صوب ملبوس وی یو ته صوب متجافي. څادر در سره ده نو صحابه هم په خاورو ودرېدل که څادر ځان ته واروې د ګرمۍ د وجې نه چې ځمکه ګرمه ده یا د یخنۍ دام جایز ده. او که ستا د ثياب ملبوسه څادر دی اغوستی ده د جمي او د سجدې په وخت کې واروې یا یو رومال دی اغوستی ده یا لمن د ډېره اوږده ده او ته د ګرمۍ د وجې نه د سجدې په وخت کې د څادر یا د لمنې پیڅ کا دا مخې ته واروې او په هغې سجده کوې دا عمل قلیل د مفسد له صلات نه او جایز ده. وبه قال حدثنا مسدد الى اخر انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شده الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن وجهه من عرض بصر قومه فسجد. ګوره موږ وایو دا دواړه او شافعي صاحب وایي چې نه کم څادر چې دا اغوستی نه یعنی جامې بدن سره نه لګېدلی هغه باوري. موږ وایو ګوره بدن سره لګېدل پرېږده چې اغوستی ده دا د کمیس لمن هم ځان ته مخې ته واروی شي. باب ما يجوز من العمل للصلاه. دا دی وخت کې دا کلمونه واریږي دا خو لنډې دي عربو اوږدې اوږدې جامې کولې که نه. ما یجوز من العمل فی الصلاة هغه کم اعمال دي چې هغه په لمانځه کې جایز دي او مفسد نه دي او عمل قلیل ده. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة الى اخر عائشة رضي الله عنها قالت كنت امد رجلي ما بغزولې وي خپل خپې فی قبلة النبي حضور بچ ولاړو د شپې به تهجد کو زه کم عمره نو خپې به مې غزولې زما خپې به د نبی پاک د سجدې په ځای کې وي وهو یصلي. دا یو عمل شو. دا مفسد نه دویم فیضا سجده چې کله به حضور سجده کوله غمزني زه به اوس کونډلم په خپه باندې فرفعت ما به خپې راټولې کړې بیا به چې کله سجده یې وکړه قیام ته لاړه مددتها بیا به مې خپې هغه غمز راغلی که نه ده راغلی او امد راغلی که نه ده راغلی دا دواړه مفسد له صلات نه دي. وإذا قالوا مددتها. وبه قال حدثني محمود إلى أخذ أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة فقال إن شيطان على ظهري فشد علي. وإذا شیطان بدبخت وراغی فشد علی په ما یو ټیکو که یو حمله را باندې کوله د اور لمبه وه ما مخې ته رانږدې کړه لیقطع الصلاة علی چې زما لمونځ ما باندې فاسد فامکنني الله مخکې تیر الله زور باندې قادر کړم فزعته هغه مې راونیو ولقد هممت زما زړه ماته وویلې ان اوثقه الی ساریة چې وی تړمه په یوه ستنه د مسجد نبوي چې سبا شي او د ټولې مدینې خلک ورته ګوري په چپړو باندې ولي. لیکن ما ته خپل ورور حضرت سلیمان دواره یاده شو ځکه ټول انبیا ورونه دي مې د جدا پلار یې رب هب لي ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي نو د هغه حکومت خو په شیاطینو جناتو باندې وکنه نو کمام رانی ولې وای دا به زما حکومت مور باندې راغلی وای فرده الله خاسئا اگر راغلی چې په مامون فاسد کی خو الله نامراد بیرته واپس کړ. مولانا صاحب کته پر مانځه باندې ولاړ دی او ستا سورلی ده کاغه خر ده کچر ده اس ده اوخ ده او ته پوهېدې چې دا اوس دلته روان شو تړلی دی نه او ته یې مسافر ته سفر کې نو ته لمونځ دلته مات کړه لمونځ ځکه مات کړه چې قضا به یې راوړې خو که بالفرض و تقدیر دغه اوښ تا نه لاړه وتښتېده ورک شو نو دوه قسمه نقصان دی وکړه یو مالی نقصان ده د دې هم جبیره نشته او دویم بدني نقصان ده. بدني نقصان څه دی نصیب هغه دا چې ته اوس مثلا پینډۍ ته روانې نو خو بیا خو بله سوالي در سره نشته بیا پیادل ځې که نه دا پیاده تلل تر پینډۍ مثلا دا بدني نقصان شو که نه او د 100,000 روپو اوښ ده مثلا دا د مالي نقصان و د دې لپاره چې ته د بدني او مالي نقصان نه بچ شو حق العبد مقدم ده په حق الله باندې بس سلام دې ورته او مونځ دې مات کړه لاړ شه خپله سوارلي دې راونیسه او د لمانځه دې بیا قضا راوړه. او بعضې عرب دي متشددین اصحاب ظواهر وایي که د لکونو روپو سوارلي وي دا بس سلام به نه زده کوي مونځ به نه ماتوي سوارلي دې لاړه زمونږ د څلورو امامانو رایه داره چې نه مونځ ماتولی شي سوارلي پسې هله. وای که تا نه څوک څادر تختی کورتۍ د مخې ته پرته ده کوټ او واسکټ
تختای بس مونږ دې پرې دی غل دې راونیسي. وبه قال حدثنا آدم إلى أخيه قال حدثنا الأزرق بن قيس قال كنا بالأهواز نقاتل منهم نحارب يتقبل أنا على جروف نهر إذا جاء رجل يصلي فإذا لجام دابته د نهر په غاړه باندې یو سړی راغی مونځ یې کو فإذا لجام دابته بيده وا دې ورته دا غټ صحابي د اوس بدرته وای په عین المانزه کې د خپل هغه سورلۍ واګي پلاس کې نیولې صحن المانزه کې د واګي نیولې دي نو چې نیولې دي دا خلق الله نو دا خلق سکی فجعلت الدابه تنازعه نو دابه زور کوي چې د ځان خلاص کی وجعل يتبعها او د زور کوي څومره چې هغه زور کوي د لاس په وړاندې کوي او بیرته راکاږي شوبه وای چې دا خو ابو برزه اسلامي د ډېر لوی صحابي دی نبی پاک فجعل رجل الته یو سړی ناستو هغه د خوارجو نو خوارج خدا عمل مفسد لصلات غني نو دا ورته خیره ورکوي اللهم افعل بهذا الشيء خدای دا شیخ تباکه العیاذ بالله په مانځه کې ولال د خپل سورلۍ پړې پلاس کې نیولې د سورلۍ یو طرف ته زور کوي د ځان نو چې کله هغه د خیره وورید رحمت الله فلما انصرف الشيخ نو دلته ابو برزه اسلامي چې د حضور یو لوی قدیم او کبرا او صحابه وکړه قال اني سمعت قولكم اي خوارج ما تاسو خیره واوریده واني غزوت مع رسول الله تاسو ما پیژنئ زه څوک یم زه غزواتو کې شریک شوم نبی پاک سره 6 غزوات او 7 غزوات او 8 شپږ و اتو پورې غزواتو کې زه نبی پاک سره شریک وم ستاسو څه خیال ده چې یو صحابي اتو غزو کې د آقا سره شریکی هغه به خلاف سنت کارو کې خلاف مشروع کار وشهدت تيسيره او زه حاضر مچ حضور پاک به موږ ته ویل یسروا ولا تعسروا او حضور پاک د دین په امور کې موږ سره ډېر آسانی کړی ده او واني ان كنت ان ارجع مع دابتي او زچې ما کزه چې خپل وطن ته سره د سورلۍ نه واپس شم احب الي دا ما ته ډېر محبوبه ده من د دین ان ادعها چې ز سورلۍ پرې ده ما ترجع الى ما الفها لاړ شي خپل چراغات چې چېرته سبززاري او چراغای لاړ شي فيشق علي ما باندې بسره شي مشقت څوک اسمه مشقت دوا یو بدني بل وې دا چې بدني او مالی مشقت نو دا خود تعسیر شو تيسير خو نشو او نبی پاک یسر ولا تعسر الدين يسر دین کې دومره سختي نشته اوس به مې دا په پرخي و تختیدلې به زنګلاتو ته بتلې و چرې دا به زب مدینه ته واپس کېدم په خو روانو مو مالی نقصان مو ولا وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل الى اخر يوم قالت عائشه خسفت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا روایت مخکې تیر دا له شب حتى قضاها وسجدت ثم فعل ذلك الثانية ثم قال إنه ما يكان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يخرج عنكم لقد رأيت في مقام هذا كل شيء هر سمې ولیدل د قبلې په دیوال کې د شیشې غونه جنت او جهنم ارسل حتى لقد رأيت ولدنا أخذ من جبل الجنة حتى حين رأيتموني جعلت وتقدم تاسو ولید چې زلګ مخې ته شوم ما ول چې د انګورو یو وخت کال راوالم بیا به جهنم ولیدل شاته شوم جهنم دومره غوسه او چې یو لمبه به د بل خوړله یوې حصے د جهنم به د بل حصہ خوړله حتی تاسو ولې ز شاته شمال ما ته خدای په جهنم کې عمرو ابن لوهی د خزاعه قبيله ولا بدبخت او خود او چې هغه د کلمې له کونه نه راوتی و په دې کې غوبل کو تاویده را تاویده او دا هغه بدبخت او سیب السوائب بحیره صائبه وسیله ها مڅلور قسم حیوانات چې بزان حرام کړي د سوائد بنیاد دی خو یعنی اول زل د بوتانو په نوم باندې سورلۍ آزاد پر خودن او هغه ته هیڅ هم نه ویل نه لاول او نه سورلۍ دا بنیاد دی عمرو ابن لوهی خواله دا زمنګ دی وړې دورې شي شیخ سراج الدین رحمت الله علیه ډېر عالم واده بچی نه و د 15 کال د دین خدمت کړه د ملبوسات ډېر شو واده بچی خو نه وګنه تنخواه ورچا ستاون نو ملبوسات روزانه به د واسکټ او پګړې او پکول او ټوپۍ چې کمرې ته باور علي زور سره یو کال خدمت کې پد نو ټوله کمره به غریب نمک منډي کې دار صادرون رومالونو نه
واسکټونو نه، پکولونو، ټوپیو نه، پګړیو نه، قیمتي کوټونو نه ډک. نو موږ ته کیسه کوله، وایي زه خو اوسېږم غټه نمک منډۍ کې، او موږ چې ورسره دوره په 290 کې کوله، نو دا په وړه نمک منډۍ کې وسته. نو موږ هغه وخت کې 8 کسان وو ورسره. دا خو وروستو بیا 400 کسان او زیات دارالقرآن. نو یو کوټ یې ځان ته اخیسته او ډېر قیمتي 2.5 روپۍ، هغه وخت کې ډېر شی به 1992 او یو جوړ سره بوټانو مجاهدینو په افغانستان کې استعمالول 4-5 روپۍ کېده هغه. نو دغه 11 بجو کې به یو وقفه کوله، دویم چت کې زمونږ کلاسو، نو لاندې به راکوزېده او دست. اوس دې کې مونږ یو بله کمره وه، هلته به ناست وو، قهوه به م څښله، شیخ صاحب یوازې. نو چې کله به یو دست کو، دا کوټ او پټګۍ او رومال او هر څه به یا پکول دا به یې کېښود، کوز به شو. دې کې یو غل راغی. شیخ صاحب وایي زه ناست یم، هر څه مې کېښودل. وایي ما ته وایي یاره شیخ صاحب ته خو ډېر ساده سړی. ما ویل وایي دا وګوره، دا دومره قیمتي کوټ، دا دومره قیمتي پیزار، دا دومره قیمتي دا څادر او دا دومره شیان دا دې دلته ایښي دي. نو ما ویلې چې ایښې مې دي، خو خپله کمره مې ده، درسګاه مې ده، لاندې کوزېږم او داسې. وایي ته خبر نه یې چې اهل د زمانې ډېر خرابه ده. وایي غټ څادر ورسره ده. وایي داسې به یو سړی راشي، دا خپل څادر یې وایي اوار اول دا کوټ بوټان راواخیسته، هغه وایي دا ستا بوټان به داسې راوالي دې کې به یې کېږي. بیا یې زما کوټ راواخیسته، نه وایي دویمه ورځ هغه یې دلته کېښود. وایي بیا به دې دا کوټ راوالي په دې څادر کې به یې کېږي. بیا یې هغه پټګۍ او چې څه وو نو 4-5 شیان، بیا یې دا څادر راټول کړه. وایي شیخ صاحب آینده داسې مه کوه. وایي دغسې به یې راټول کړي، شاته به یې واچي. نو شاته یې واچول، روان شو. نو د کمرې مخې سره بیا لاندې پوړۍ بیا به راکوزېدې. وایي دغه شان ته به منډه کې روان به شي. وایي زه وایم چې خیر ما ته یو د حکمت خبره کوي. وایي چې څنګه ګوشو پسې لاړ. نو موږ ته یې بلې کمرې ته آواز وکړ، عبدالرحیم ماریجي قربان حکم. وایي ترسو راشي داسې خاندي. وایي زما نه خو هر څه ویوړو مالچا جي. وایي دغسې کیسه وشوه، تاسو هلته کاوس کړه او زه اودس ته کوزېدم. وایي دا ښه وه چې دا ګړۍ مې لا نه وه ویستې، نور مې هر څه لرې کړي وو. کوټ کې یو 2500 روپۍ مې وې. څومره چې موږ وګرځېدو پسې طالبان، هغه بیا چېرته پیدا کړي؟ بازار ده که د دومره پاخه ارامیان. اوس تا ته وایي چې په مانځه کې بوساق، دا مخکې تاسو دا ویلي وو که نه چې تېر ده که نه، چې رسول الله مبارک د قبلې په دیوال باندې توکاڼه یې ولیده. بیا پاس د مانځه نه ډېر غوسه او خفه شو، په خپله مبارک پاڅېد او ډکي باندې هغه ویله ګورئ تاسو مخامخ قبله ده، تاسو مناجات مع رب آدابونه خلاف. نو ما تاسو ته څو صورته ویلي وو؟ 3 صورته. که په خاورو باندې ولاړ وې او توکاڼه یې درغې او قابو کېده نه، د چپ طرف ته به د خپه باندې خاوره لږه وخوځئ، توکاڼه یې به واچوي او په د چپه خپه به ورباندې خاوره شګه راوړي. او که نه څادر د خپو لاندې هوار کړی ده، په دې څادر باندې واچوه، په دې خپو په ګوتو باندې د څادر دا بله پیڅکه پرې راواړه. او که نه غټ څادر نشته، درسره رومال ده، اول خو دې دا توکاڼې قابو که که نه کېده، بیا داسې که. وایي که په لمانځه کې د په یو لاس باندې دا کار وکړه نو دا جایز ده، خو یو طرف ته بل طرف ته به توکوې نه چې انصراف انحراف عن القبله را نشي. ويذكر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه نفع النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب الله قيان بن عمرو عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى مقامه في قبله المسجد فتقيم على اهل المسجد وقال ان الله قبل احدكم. بس الله تعالی خو قبله طرف ته یعنی الله خو مکان نه پاک دی، یعنی جهاد د قبله ته الله د ځکه موږ تاسو ول. فاذا كان في صلاه فلا يبدقن وقال لا يبقى عنا. ثم نزل فحطها بيده فقال ابن عمر رضي الله عنه هغه په خپل مبارک ولاسو وګروه دیوال صفا کړ. وقال ابن عمر رضي الله عنه اذا بزق احدكم فليبزق عن يساره. ګوره چپ طرف ته کنه التم فرشته را خو هغه سیئات دي، د اخی طرف ته الته منا چي ځکه هغه فرشته امره ده او هغه حسنات دي. وبه قال حدثنا محمد بن العاقل عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا كان في الصلاه فانه يناجي ربه فلا. دا خو د رب سره راز او نیاز کوي ګنل. ولكن عن شمال تحت قدمه اليسرى
باب من سبق جاهلا من الرجال مخکې تیر شو چې انما التسبيح للرجال والتصفيق اوس کې یو سړی د بې علمۍ دی وجنه لا علمۍ دی وجنه بې خبرۍ دی وجنه مذکر ده امام ته فتح ورکوي تنبیه ورکوي او تصفیق یې وکړي آیا دې سره به مونږ فاسد شي مخکې خو مالکیان ویلي جایز ده بخاري پې رد وکړي جمهور مذهب دا چې نه تسبیح وینا فساد المانځه نه راځي اوس که تاسو نه څوک سوال وکړي چې ولې نه راځي دې کې خو دواړه لفظ استعمالېږي نو ته خو دوه چې فی الجمله خو جایز په صلات نه کړ ولې ښځو لپاره جایز نه ده او حضور زمانه کې سړو صحابه ونه که هغې ته خو یې نه دي تاسو یې ادا وکړه ګوره نور روایت یې نه ده راوړل ګوره امام چې مقتدي ته وایي چې لږ مخې ته شه بل ته وایي ته لږ شاته شه یو ته وایي لږ انتظار وکړه فلا باسا دا بدعتم نه ده ګنام نه ده ناروام نه ده آقا مدني به په خپله صحابو کې یو ته وایي ته رامخې ته سب ته بل ته وایي ته کشرې شاته شه ماشوم ته به چای ته شاته لاړ شه زنانو ته به تاسو ټول شاته شئ زنانو ته به ویل انتظار وکئ سړو ته به ویل انتظار وکئ ښځو ته به ویل انتظار وکئ سړو ته د کوم انتظار حکم کړی چې تر څو تاسو نه شاته زنانه وتې نه تاسو باندې سئ ښځو ته به ویل انتظار وکئ چې تر کومه پورې تاسو نه مخکې صفونه د سړو ولاړ دي هغې د سجدې نه سر اوچت کړی نه چې تاسو یې اوچت نه کړئ چې ستاسو نظرونه د هغې په عورتونو باندې ونه لګېږي ګوره دا ټولې خبرې جایزې دي او دې سره فساد نه راځي وفيه قال حدثنا محمد بن كثير العاقل عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقلون عذرهم یعنې دومره واړه غریبي وه چې دا یو څادر به مرۍ پورې تړلی و د ډېر ورکوټوالي د وجې نه خو چې هغه څادر کې مونځ کوي نو خامخا عورت ښکاري نو فقیل للنساء لا ترفعن رؤوسکن تاسو سرونه تر هغې مه اوچتوئ تر څو چې دا سړي پوره ناست نه وي هسې نه چې تاسو ځکه واړه واړه څادرې د غریبانانو مرۍ پورې تړلي ول ګوره مولانا صاحب په عین المانځه کې نه د سلام اچول جایز دي مفسد د صلات دي او نه د سلام اخیستل جایز دي رد دا مفسد دا په تکلم به کلام الناس کې راځي مقصد او غرض او هدف د بخاري دا چې سلام سره مون فاسدي که سلامي که جواب سلامي دا دواړه تکلم به کلام الناس کې راځي السلام علیکم وعلیکم دا علیکم علیکم دا څه شی ده تکلم به کلام الناس نه ده قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه الى اخر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنت اسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاه فيرد عليه فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد عليه وقال ان في الصلاه لشغلا قال حدثنا ابو معمر الى اخر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادث منهم فانطلقت ثم رجعت فاصطفيت وقال النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه ما ته وعلیکم ونه ویلې زما ځکه کې خفګان پیدا شو چې دا ولې اله ما په ځل کې ویلې چې کېدای شي رسول الله ما ته غوسه زه وروسته راغلم نو تاخیر دی وجه غوسه شوی زما سلام نه یې اخیسته رسول الله صلی الله علیه وسلم وجد علی ان يطاف عليه ثم سلمت عليه فلم يرد عليه فوقع في قلبي اشد من دی اول ځل نه په دویم ځل لا ډیر خپه شوم چې دویم ځل مې سلام واچو بیا هم جواب رانګل ثم سلمت عليه فرفعت عليه وقال انما خو فصل المانځنه چې کله فارغ شو سلام مې واچو وای خيشته وعلیکم وې ما ته ویل زه خو تا دواړه ځل سلام مې وره خو زه په مانځه کې وم مانځه کې ما ته سلام جواب نشو درکولای اله او حضور نفل کول په سورلۍ باندې او په سورلۍ چې نفل کې چې دا په مشرق مغرب شمال جنوب په کم طرف روان یل غرض او مقصد امام بخاری ښکارا ده که یو غرض لپاره یا یو ضرورت په وجه باندې یو سړی لاس په لمانځه کې اوچت کی د یو غرض لپاره یا د یو ضرورت په بنیاد باندې په لمانځه کې یو لاس اوچت کی نو دا مفسد د صلات نه ده او عملی کثیر نه ده او که دواړه لاسونه اوچت کی بیا عملی کثیر ده او مفسد د صلات تعالی وای بوس قال حدثنا قتيبة بن عبد عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بني عمرو بن عوف بقضاء كان بينهم شيء فخرج وې دی هغه منځ کې جنگ او جګړه شوې ده رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان الصلاه حضور صلح ته ورغی د جمع ټیم راغی حضور لا نو را رسیدلی بلال ابو بکر ته ویل یا ابا بکر ان رسول الله قد حبس حضور وزنډید وقد حانت الصلاه د جمع ټیم ده فهل لك انت الناس ازړه د کیږي چې جمع را کې قال نعم قال
نعمل شيء فقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر وكبر للناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بالسكوت يشق ويشق حتى قاموا من الصلاة. ګوره دا صفونه د بل چا لپاره د دې اجازه نشته، دا خصوصیت دی رسول الله مبارک چې په دواړو لاسو به صف کې ځان ته لاره وکړه او مخکې صف ته ځان وستل. قال سارون التصبيح والتصبيح والتكفار وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما دا اوس هم ویلې مکرر د روایت وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أمه أن يصلي فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع قهقرا ورفع حتى قام بالصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى للناس فلما فرغ أقبل عن الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في صلاة أخذكم بالتسبيح إنما التسبيح للنساء من نابكم شيء في صلاته فليقول سبحان الله ثم بچ څه حادثه پیښه شنو بس هغه سبحان الله دی وی او الحمدلله ور باندې قیاس دل. فقال يا أبا بكر ما منعك أن تصلي حين أشرت ابو بکر ما خو درته اشاره مو کړ چې ودرېږه نو ولې ونه درېږې؟ قال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي د پلار نوم یې واخیست، د پلار نوم یې باب الحصر بصلاته. مولانا صاحب خسر خو پیژنو کنه چې حضرت چې لاس په تشي باندې او سړی کېږي په لمانځه کې دواړه لاسونه په تشو باندې کېږي دا مفسد د صلات او که یو لاس وي دا مکروه ده، یعنی خسر په حالت د نماز کې دا جایز نه ده، دا مکروه تحریمی ده. لاس په تشي باندې یو خدای چې وزه مسنونه پاتې شو وزه او بل علت د منع شپږ خبرې دي صاحب څو دي؟ د ټولو نه یوه غټه خبره دا ده چې دې ته آرام او راحت د اهل نار وایي. آرام او راحت جهنمیان چې په جهنم کې ډېر ستومانه شي نو داسې ودرېږي ستوماني وباسي دواړه لاسونه په تشو کېږي نو دې کې تشبه به اهل النار راځي. دویمه دا نه چې لمونځ قم یا بلال ارهني بالصلاه، بلال پاسه اقامت وایه چې مونځ وکړو لږ راحت میلاو شي. او دا زمینداران او مزدوران او دیاړیماران که تاسو لیدلي چې کله پټي کې ګوډ کې ستړی شي ودرېږي نو دواړه لاسونه په تشو باندې کېږي خپله ستوماني وباسي. دا یو اماره او علامه د اظهار مشقت او ستومانۍ ده او حال دا ده چې لمونځ د راحت عمل ده او د مشقت او ستومانۍ نه. درېیمه دا ده چې دا هیئت او کیفیت د مسلوب ده. دا کوم سړی چې په پانسیګاټ خېږئ تاسو موږ ته دی الله نه ښیي او موږ تاسو د الله دې نه وساتي دنیا ده تدبیر به کوو چې داسې اعمال ونه کړو نو هغې باندې چې کله خېجئ په پانسۍ باندې دا دواړه لاسونه یې شاته وتړي، دواړه لاسونه شاته یې تړلي دي چې منډه او حرکت او څه ونه کړي، دا لاسونه یې دواړه داسې ګوره دا هیئت د مسلوب ده که نه نو ګوره د لمونځ هیئت د متواضع ده که هیئت د مسلوب ده. نو چې ته تشي باندې لاسونه ږدې لکه یو سړی چې پانسیګاټ باندې ولاړ ده او پانسي کېږي نو ته خو پانسیګاټ باندې نه ته جومات کې ولاړې، ته په مصله باندې ولاړې، ته دشمن ته نه یې ولاړ، ته جلاد ته نه یې ولاړ، ته الله پاک ته ولاړې. نو هیئت د مسلوب دی ولې اختیار کړی. او څلورم دا چې دا عمل د اهل یهودیان داسې کوي. او پنځمه دا چې دا عمل د متکبرینو متجبرینو ده. دا متکبر سره چې ګورې یو ځای کې ولاړ وي دا چپ لاسې سګرټ یو ښی لاسې به د تشې باندې داسې ایښی نو دا عمل د متکبرینو ده. او شپږمه دا ده چې دا په موجوده وخت کې شعار د غیر مسلمو ده. غیر مسلم دا لاسونه په تشو باندې ږدي نو په لمانځه کې یو لاس په تشو ایښودل مکروه ده که دواړه کې خو د مفسد لصلات. وفيه قال حدثنا ابو النعمان الى اخره عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهي عن الحصر في الصلاه وقال هشام ومهيار عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه قال حدثنا عمرو بن علي الى اخره عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل چې یو سړی په حالت اختصار کې مونځ کوي. مولانا صاحب په عین المانځه کې یو سړی تفکر او تدبر کوي، سوچ فکر کوي، دې سره لمونځ ماتېږي. مفسد د صلات ده که نه؟ دوه خبرې دي. یو تفکر فی امور دنیا ده، یاره مال څنګه شو، دکان څنګه شو، روزګار څنګه شو، واده څنګه شو، بیمار، دا تفکر فی امور دنیا ده. دا چې دا مکروه ده په لمانځه کې خو مفسد نه ده. او تفکر فی امور الاخره نه مفسد ده او نه مکروه ده، نه مفسد ده او نه اوس به درته وایي چې اقامتداري په خپله باندې وایي چې ما تفکر کول. وقال عمر رضي الله عنه اني لاجهز الجيش وانا بالصلاه. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور الى اني لاجهز جيشي
عمر وی زه په مانځه کې ولاړ یم په عین مانځه کې تدبر تفکر او په خیال کې زه لګیا یم د مجاهدینو دستې برابروم او جهاد دا تفکر وکنه او په امور الدین وکنه د دین او د آخرت امور کې تفکر معنا نه ده. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور العاقل بن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم على سفر لما سلم قال صليت خلع على بعض نسائه ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم بسرعته فقال ذكرت وانا في صلاة الظهر عندنا فقريت ان يمشي ويبيت عندنا فامرت بقسمته. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير العاقل قال ابو هريره رضي الله تاسو دلته وکړه په عین المانځ کې رسول الله ته سوچ ورغی چې وای من کړه خو دې صدقې او شپږو روپۍ پاتې دي اسنه چې رانه هېري څنګه چې جمع وکړه زر زر کور ته لاړ بیبیانو ته ویل دا تقسیم دی الله نبی په دې نه خوشحالي کې چې صدقې مال دې دې په کور کې وی او شپه دې تیرې نو حضور په عین المانځ کې تفکر او تدبر وکړه کنه دا تفکر په امور الدین او امور الاخره او قال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذن بالصلاه ادبر الشيطان شیطان منډي وای ټیزان اچي حتی چې تاسو زه ته ورسي چې اذان و انوري چې مؤذن اذان ختم کی بیا راشي چې کله اقامت شروع شي نو بیا منډي وای ټیزان اچي دا دی اذان یو کلمه په دې با شیطان داسې د ډرون حمله الله اکبر نه دا ډرون حمله ده بس برداشت نه لري دا کلمات د اذان درانه دي چې بده ورسي لګا د مثال ورکړه ته ورته کار یاره نه سره کتابونه کې څه مثال ورکړ یو کتاب خو د خامخا نظر نه تیر شوی ځکه چې اوس ټول ماشاءالله مطالعه ډېرې جوړې عمیقې دقیقې کوي بحري علوم الله درکړي نو هغه کې ویلي شیطان مثال د سپید او د شیطان مثال د خره ده خره باندې چې ډېر بار واچي چې رواني ټیزان اچي وې دا د خره مثال ده دا کلمې ډېرې درنې دي او د خر ده نو دا کلمه چې برانه به باندې راشي بس ټیزان شروع نو چې کله اقامت ختم شي بیا راشي بیا وسوسه اچي ولا يزال بالماء يقولونه واذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري صلى ګوره دته اوس پته ولګېده چې صحابي څه سوچ کوو څه تدبر او تفکر یې کوو څه ورته پته نشته چې ما څو رکعاته وکړه که د سوچ او تدبر تفکر کې مبتلا نه وي خو بیا به ورته پته وکنه قال ابو سلمة بن عبد الرحمن اذا قال احدكم ذلك فليجلس السجدين وهو قاعد وسمعه ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى الى اخره عن سعيد المقبري قال ابو هريره يقول الناس واذكر ابو هريره فرقد رجل فقلت بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحه في العتمه فقال لا ادري فقلت ولم تشهد قال بلى قلت لكن انا وی تاسو خو وای چې ابو هريره دومره ډېر روایتونه کړي او بل چا نه دي غړي خدا اوس نبی پاک کوم سورتونه وای ماته پته نشوي ماته پته شته ما کړي روایتونه یاد کړي دي خو زما حافظم خره ما ته رسول الله دعا کړې دي اوس سورتونه ویل تاسو نه یې خو معلومیږي تاسو ز سوچ کوو مانځه نو په ما سوچ کول باندې مونځه الشاب ابواب السهو فی الصلاه چې په مانځه کې مصلی سهو چې امام مقتدی نه دی بچ سکے د سجده سهو حکم څه ده احناف واجب ده امام شافعی ورته سنت وای او سجده د سهو بکله کوي قبل سلام که بعد سلام مختصره خبره وګورئ مولانا صاحب مبارکه چون کې سجده د سهو دا جبیره دی واجب ده او جبیره دی واجب نه مگر صحیح واجب دویم مدار چې احناف زمونږ وایي چې مطلقاً سجده د سهو به بعد سلامي مطلق معنا باندې پوه شو که په مانځه کې زیادت من جنسه شوی که نقصان د واجباتو شوی ده او یا تقدیم او تاخیر راغلی څه کیسه خو چې څه باندې دا سای په هر صورت کې بس سجده د سهو بعد سلامي او روایت د ذوالیدین د زمونږ د پر دلیل او شوافی حضرات وایي چې مطلق سجده د سهو به قبل السلامي د سلام نه مخکې که زیادت دی وجه نه که نقصان دی وجه نه او احمد بن حنبل صاحب وایي هغه هم دوه قوله نقل دي هغه وایي چې په کم ځای کې په حدیث کې قبل السلام راغلی ده التبا قبل السلام کو چې هر مانځه کې زیادت د که نقصان او چې په کم حدیث کې بعد السلام راغلی ده په هر مانځه کې التبا بعد السلام کو زیادت د که نقصان پوه شو به درو څلورم مذهب د امام مالک صاحب ده مالک صاحب وایي کدا سجده د سهو د نقصان دی وجه نه ونه قبل السلام او کدا زیادت دی وجه نه ونه بیا بعد السلام د ځکه مشهور د القاف بالقاف والدال بالدال نقصان کې کاف ده صحیح ده او قبل کې مقاف ده که نقصان واجب پاتې وره قبل السلام یې وکاو کدال زیادت دی واجب راغلی او بعد السلام او د امام بخاری په مذهب هم د امام ابو حنیفه رایت تایید کړی ده
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الى اخره عن عبد الله بن بحيرة رضي الله عنه انه قال صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعد الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونذرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. ګوره دا د امام شافعي صاحب اولي وې سجده سهوي کړي او ثم من ودا ثم سلم دا د سجده سهوي د قیدینه بعد سلام یادیل. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الى اخره عبد الله بن بحيرة انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر ولم يجلس بينهما فلما قضى صلاته وسجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. د هغې نه پسې بیا سلام دام د شافعي صاحب دلیل شو اذا صلى خمسا د څلورو په ځای 15 رکعات او کې نو حکم څه ده. قال حدثنا ابو الوليد الى عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له ازيد بالصلاه فقال وماذا قال صليت خمسا فصليت سجدتين بعد ما قربان مانځه کې زیادت راغی هو وحي وشوي نه وی ولی وی تاسو خو 15 رکعات کوي ښه د اقا زمانه و چې تکلم بکلام الناس تر څه حد په مانځه کې جایز او انصراف انحراف مشي تل تل دا جایز و نو راغی به دو سجدي وکړي بعد ما سلم ولې کته بعد اوس ور مولانا صاحب دا دو سجدي ولې وکړي دا قیم مقام دی یو رکعت شو دا قیم مقام نو چې دا یو رکعت قیم مقام شو یو یل تبل زیات کړي دا څلور فرض او دا دو ورته چې کله څلور رکعاتي کې په دوه رکعاتو باندې سلام واړي او خبرې نه کړي که خبرې وکړي خو بیا فساد راځي بیا پاتې نو بیا په دوه سجدي وکړي دا دوه سجدي د سهوي کله مخکې سجدي صلاتین او وګدي نه نو مختصری بم نه ال وبه قال حدثنا ابو الاخر عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر وسلم فقال له اليدين الصلاه يا رسول الله. ګور ابو بکر شته عمر شته لوی صحابه خو چا جرأت نه کو حضور پریشان او دوه رکعاتو باندې سلام وترخه ماسپخین یا مازیګر او راجه مازیګر مسجد نبوي کې د کجوري او ډاډو الته مبارک لاړ داسې وو داسې او ډېر خپه غمجن پریشان چام جرأت نه کو چې تاسو کې چې څلورو په ځای په دوه رکعاتو سلام ولي وڅرخه یو ذولیدین د ورته ورغه خرباق ویل صاحب اقصرت صلاه ام نسیت یا رسول الله قربان مون کم شو کتا وې کله زاره کلم وینا یو کارو شو بیا ابو بکر ته مخوړ اسوده کذولیدین ذولیدین رښتیا وی یو قربان تاسو په دوه رکعاتو سلام بیرته واپس راغی به دوه رکعاتو کو سجده وکړه دا ذولیدین روایت زمونږ د بارت سره انا قصد قال النبي صلى الله عليه وسلم الاسال يحق وما يقول قالوا دا ذولیدین چې څو وی دا رښتیا دي چې ما په دوه رکعاتو سلام قالوا نعم الا فصلى ركعتين اخرين ثم سجد سجدتين قال سعد بن ابي هريره بن زبير صلى من الله ركعتين وسلم وتكلم ثم سلم وبقي وسجد سجدتين وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه دغه رسول الله مبارک کړي و باب ما لم يشاء بسجدتي الشهر. مولانا صاحب امام بخاری رحمت الله علیه په هغه چا باندې رد کول واړي ورادي بلی چې هغه دا وایي چې کله سړی د سهو سجده وکړي نو بیا قاعده کوي کنه کوي وي تشه قاعده بو کې وتحیات بنوي دا څوک وایي دا باج مالکیان چې په سجده د سهو په کومه قاعده کې تشهود نشته د جمهور مذهب دارا چې په قاعده د سهو کې داسې تشهود واجب ده لکه څنګه چې په قاعده صلاتیه کې واجب ال وسلم رسول رضي الله عنه والحسن ولم يتشهد وقال قد رسول الله تشهد دی وی تشهود بنوي د جمهور مذهب دارا چې تشهود پکې واجب ده. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الى اخره عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال رسول الله يا مسلم الصلاه والنسيت يا رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق الذين فقال الناس نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى اثنتين اخرين ثم سلم ثم كبر ثم سجد بسجود ثم رفع حدثنا زينب بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة بن يعقوب قال رسول محمد في سجد يسجد تشهد فقال ليس في حديث ابي هريره. د ابو هريره په روایت کې نشته په دې روایت کو تشهود راغلی چې به د صحابي په قاعده کې تشهود ویل. باب يكبر في سجد يسجد. مولانا صاحب دو امامان اغه وای درې امامان اغه دا وای چې په سجده د سهو کې دوه تکبیر دی الله اکبر سجده ته لاړ بیا الله اکبر سجده نه راړي او باقی مالک رحمت الله علیه وی چې سجده د سهو کې یو تکبیر هم نشته او د جمهور مذهب دا چې دوه تکبیر شته دی
وبه قال حدثنا حفص بن العاقل عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاه صلاه العشي قال محمد واكثر ظني که زما ګمان دار چې مازدیګر رومدار راځي همدار ثم سلم ثم قام الى خشبه في جنوب الته د کجوري یو ډټ پروت د جمعات په مخ کې قبله دیوال الته مبارک داسې لاس کې خود او فيهم ابو بکر و عمر ما درته له داسې وکړه او دا څنګه له پاګه ډټ کې خود ابو بکر عمر شته څوګم خبرې نه کوي ځکه حضور خفاو ال وهذا اول كلمه وخرج سرعان الناس وقالوا وصلت الصلاه ورجل يدعو خلق ډیر زر راوته یو بل ته وی چې ولې دا مونږ کم شو او رسول الله نه هیر شول ورجل يدعو الناس ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذين فقال انا سيدنا قصرا فقال لم انسى ولم تقصر نرانه ير دی او نه کم شوی دا غو قربان یو کار وشول قال نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر وسجد من تسجد وقرأ ثم رفع سوف كبر ثم وضع سوف كبر وسجد من تسجد وقرأ ثم رفع سوف كبر وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن العاقل عبد الله بن محيط الاسدي رضي الله عنه حديث بني عبد المطلب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما اتم الصلاة وسجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل ان يسلم وسجده مع الناس معه مكان وكان لا نسير الى الجلوس دابه وجريج عن المشاهد في التكبير یو سړی په دې نه پويږي لم یدرک کم صلی چې ما څو رکعات او شک پیدا اذا شک په صلاتی ولم یدرک کم صلی دې بچ کوي درې قول دي یو قول مالکیانو ده مالکیان وای چې دې به استیناف وکړي لسره به بیا دویم شوافی ده شوافی به بنا علی الیقین بو دریم حنابلہ دي حنابلہ وای فیصله په غلبت ځوان غالب ګمان ته وګوري چې څو رکعات یې کړي هغه یو قول من په درې وړو روایتو عمل کوو احادیثو کې استناف هم راغلی دا غلبت ځوان هم راغلی دا بنا علی الیقین هم راغلی دا الکه په دریو کې دوه یقیني دي په دوو کې یو یقیني ده داسې لګا نو انا سمون چې په درې وړو روایتو عمل کوو تصویر به ځي تصویر به د اخیری بزرګانو زما خبره ته واښي ځکه ټول امامان کچیرته دا شک دی مصلی ته په ټول عمر کې یو ځل پیدا شوی نو استیناف دی وکي په دې به عمل راشي که په ټول عمر کې دته یو کرد دا شک پیدا بار نو پیدا او کچیرته داسې مسله د دې خو استیناف شو لسره به کوي او کچیرته بار دا شک پیدا کیږي و د ځواني غالب شتا یاره درې مې وکړه دوه خو غالبه ګمان مې داره چې دوه مې کړي دي نو دې صورت کې به بنا په غلبتو ځوان باندې وکړي او که چېرته شکم ډېر پیدا کی او غالبه ګمان یې نشته چې یاره دوه دي که درې بنا علی الیقین په دریو کې دوه کم دي په دوو کې یو نو بیا به بنا علی الیقین کوي دا موږ په درې وړو روایتو باندې عمل وکړ وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن يعقوب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نودي بصلاة اكبر الشيطان وله قرآن حتى لا يسمع الاذان حتى اذا قضي الاذان فاذا قضي الاذان اخر فاذا قضي بها اكبر فاذا قضي التكبير اكبر حتى يخطر بين المرء ونفسه الا شاه بیا بس په وسوسه اچي سړی نن مونږ ګډ وډ کیا یو خبره به دې یاد لري مخکې نه هېره وي خو چې څنګه د لمونځ شروع کته د اوسکور کدا پلانګي خبره دی دا تاسو په خدای یقین وکړئ چې یو څو شپې مخکې مانه دی عالم نامه یې راوړ ډېر کوشش مې وکړ چې څنګه مانځه ته ودرېدم په سنا کې راته رالوجه پلانګي نه پرې دي سړی مانځه ته غریب چې سلام وترخې نو دا ورته پته نه چې څو رکعات دومره وسوسې ورچولې ګوره سجده سهو دا فرایضو کې مشته دا په سنتو کې دا واجباتو کې دا تطوعات چې څومره رواتب غیر رواتب منځونه دي ټوله کشته او پس له طاقت دونه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الى اخره عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي جاء الشيطان فليس عليه حل فلبس عليه حتى لا يزيد مصلى فاذا وجد ذلك احدكم فليجلس سجدتين وهو جالس باب اذا كل ما هو يصلي فاشار بيده واستمع باب اذا كل مستت دا مسئله کوي چې مولانا صاحب مبارک
وهو يصلي فاشار بيده واستمع. اوس که چیرته داسې چې یو چا خبرې در سره وکړي او ته په مانځه باندې ولاړې چا څو خبرې کوي خارج الصلات او تا د هغه خبرې په مانځه کې واورېدې او اشاره د یا لاس یا پر سر باندې وکړه هغه هم داسې شروع ده نو دا په لاس او اشاره باندې متکلم ته اشاره کول چې زه په مانځه کې یم لږ انتظار وکړه چې لمونځ وکړم ستا خبره مې واورېده اشاره په دې دلالت کوي بیا به جواب درکړم وایي دا جایز ده. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان الى اخر القرين ان ابن عباس والمسبر بن خطاب وعبد الرحمن بن ياسر رضي الله عنه ارسلوه الى عائشه رضي الله عنها فقالوا اقرا عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاه العصر وقل لها إنا أخبرنا أنك تصليهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وزور خو بدو رکعتونه منع کوله او من خبري مور بيبي چې ته 2 رکعاته کې نو دا نبی پاک چې دینه منع کړی دا توته کې ولی وای کله چې ابن عباس قریب ولېګم او ابن عباس وی وکوند اضرب الناس مع عمر بن الخطاب عمر فاروق بم چې چا مازیګر نه پس نفل کو د لاس پیدا شي کوته ابن عباس وی چې چا بنفل کول من به لاس دا چې جمع کوي اول ته عائشه ابي کول وی چې قریب کله ورغه فبلغتها ما ورته د ابن عباس او د صحابه پیغام ورسو مار سلوري فقال صد اسلو مسلمه د دې تاسو می سلامین او کدا واقعیت چې 2 رکعات بعد العصر نبی پاک کړی دی د سلامي په کمره کې کړی دی وې زور الانبیاء مې غي ته وې چې مور بي داسې وې فردونی الی ام سلمہ بمثل ما ارسلوا به الى عائشه وې کم پیغام چې دی زما په واسطه عائشه ابي ته لګل وې هغه پیغام زما په واسطه ام سلمہ ته ولېګل فقالت ام سلمہ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ان يصليهما حتى صلى العصر ثم دخل عليه وعندي نسوة من بني یا زما کمرې ته راغی ما سره د مدینه څخه زنانه ناشته وې په صحن کې فاوصلت اليه الجاريه فقلت ما خپل وینځه ورته ولېګل ورته ورشه حضور ته وای خواته ودرېګا او ورته وای چې ام سلمہ دا وای چې یا رسول الله سمعتو کتنها ان هاتین ما اوریدلی چې تاسو د 2 رکعاتونو منع کوي و اراک بي تصليهما وسه کوي په خپل دا ولې وینځه ته ویل وې زړه مې منو سره ناشته فاین اشاره بيدی فاستاخري او کپلا سي درته اشاره وکړه نو بیا لک شاته شه وی هغه وینځه ورغله فاشاره بيدی ګوره وینځه ټوله خبره وکړه کنه دا متکلمه ده پیغام دی ام سلمہ ورسو رسول الله په مانځه ولاړ او بیا رسول الله مبارک خبره واورېده حضور ته اشاره وکړه چې لک صبر وکړه هغه شاته شو چې کله سلام وڅرخو وی ورشو ام سلمہ ته وای ستا خبره ما واورېده دا 2 رکعات چې ما وکړه دا نفل ندي دا ماته د بدل قیس قبيله وفد راغلو او د ماسپخین مانځه پسې زما سره مجلس وکړ نو ما هغه بعدي 2 رکعات سنت پاتې شوی هغه مې دا اوس وکړه واشار بيدي فاستخرج من صرف قال يتلى ابي اميه سالني عن رجال بعد راسي وانه ولا الناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان باب الاشاره بالصلاه غرض دا چې سر او لاس په اشاره باندې مون پاسیدیږي نه کپاین المانځه کې د چاته یو خبرې په حواله په سر اشاره وکړه یا په لاس باندې اشاره وکړه د سره فساد المانځه نه مقصد دا چې په وخت ضرورت په وخت کې د مجبورۍ په وخت کې چې سړی په بل څه نه پوهېدو لګیاو تا ورته په سر یا لاس اشاره وکړه مقرره دی نه کړه صرف یو ځل دی وکړه نو مون نه پاسیدیږي قال ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد العاقل عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ان بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبلهم في اناس معه ولبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان بالصلاه وجاء بعون ابي بكر رضي الله عنه فقال يا ابا بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبس وحان وقد حان بصلاته فهل لك ان تقوم الناس فقال نعم ان شئت فقالوا بلال وتقدم ابو بكر فكبرت الناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بالسجود حتى قام بالصف فامر الناس بالتسجيل وكان ابو بكر لا يعتذر في صلاته فلما انكر الناس والتفت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اول يصلي فرفع ابو بكر يديه فحمد الله ورجع قهقرا ورآه حتى قام بالصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس فلما اقبل على الناس فقال يا ايها الناس ما لكم حين نامكم شيء في صلاة أقمتم بالتسليم إنما تسليم للنساء والنام وشيء في صلاة فليقل سبحان الله فإنه لا يسمع أحد حين يقول سبحان الله إلا اتخذ يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك فقال أبو بكر ما كان لا يسمع أحد حين فقال ابو بكر ما كان ينبغي لابي قحافه ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا
حدثنا يحيى بن سليمان الى اخره يرفع من عن اسماء رضي الله عنها قالت دخلت على عائشه وهي تصلي طائفه والناس قيام فقلت دا د صلات کسوف واقعه ده وې ما ورته چې خور دا خو د مانځ ټیم نه د خلک څنګه مونږ کوي وې فاشارت براسه له سما وې داسې وې په مانځ کې چې اسمان ته وګوره چې ما وکته نور تور شوی ولا ما وې دا چې د قدرت نه خدا او خدای مخلوق ډاري عائشه پیدا شو کوی ولا وفي قال حدثنا اسماعيل بن يعقوب بن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وشاهد جالسا وصلى وراءه قوم قيام فاشار اليه فلبثت فانصرف فقال کینه دا غدي اول مرض خبره ده چې امام پناسته دا خصوصیت د نبی پاک او بیا بار درته ویلې چې دا په مرض وفات کې بیا دا د ناس ته چې امام پناسته مونږ کې تاسو مو کې دا منسوخ شوی ده ښه